السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به یې. د ژوند په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناک او دردناک واقعه رامخته شوې ده. په کوواټ کې دوه ښایسته ځوانان چې د اف سي برتیلا روان وو، چا ظالمانو په لاره کې فایرنګ کړی دی او دواړه ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي. د دواړو ځوانانو څه ګناه وه چې دومره بې دردۍ سره قتل کړل؟ څه داسې واقعه مخته راغلې وه چې دوی سره دومره غټ ظلم وکړو؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو، قتل پسې قتل، انتهایی د ظلم او بربریت دور شروع دی. په کوواټ سیمه کې دوه ځوانان عدنان او شفیع د اف سي برتیلا روان وو. په لاره کې نامعلومو کسانو په فایرنګ وکړو او هم په هغه ځای باندې دواړه ژوند ترلاسه ورکړو. د فاني دنیا نه رخصت شو. الله دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو، د دې دواړو غریبانان هېڅ ګناه نه وه، نه چا سره څه تاوتریخوالی و، نه چا سره څه بد کړي وو. خو نن سبا دا ظالمان دومره زیات شوي چې انتها نه لري. عزتمندو، موږ ته پکار دی چې دې ظالمانو خلاف راوځو، د دوی د خلاف اواز اوچت کو، ځکه چې دا یوه واقعه نه شوه. روزانه داسې واقعې مخې ته راځي. زموږ پولیس محکمې ته هم دا درخواست دی چې دا ظالمان قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړی شي او قانوني کاروایی دې ورسره وکړی شي او دې کار له دې مکمل زورونه ورکړی شي. نن سبا دا کار په هره معاشره کې ډېر زیات شوی دی. هره معاشره کې ښایسته ښکلي ځوانان هسې بېسه قتلیږي. الله تعالی دې پښتنو باندې خپل رحم او فضل وکړي. امین. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د غنټۍ نشان ووهئ چې تاسو ته هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.